دلته یو هلک دی هغه خو چې ټت پت شي وي دوستانو ته راته ټایم نه میلاوېږي چې ورسره میلاو شو دوستانو ته ته پوه شوې هغه ورځ مې یو شرط ترې وویستو مال چې زما مخکې د دوست ټکی بیا ونه کړي په دې زمانه کې دوستان هم شته دوستان شته اذا قل مال المرء قل صدیقه پیسې در سره وي دولت در سره ډېر و شنې تورې چای در سره میلاوې دی ډېر بدن زمبی زمبی او ټوکری ټوکری کېږي چې پیسې او دولت در سره نه هر سړی به در نه څنګ کوي چې څونه غواړي درته ستا د زمانې دوستان داسې یو دوه په لاره روان شپه پې راغله چې شپه پې راغله نو یو ونې لاندې سملاسته ډېر کلک دوستان تاسو کله کله وایي دا سړی څنګه وایي دا زما جاني دوست جاني اوس زما خولې نه به هم چېرته دوست ټکې نه یې اورېدلی اورېدلی هم نه وایه ماما ته خو څلوېښتو کالو نه راځي زما دوست شته نه دوست موس نشته زه چې د کوم دوستي قایل یم هغسې نه زه کېدی شم او نه پیدا کولی شم دوه دوستان دي جاني ونې لاندې سملاسته د شپې پې زمری راغی د یو چې کتلي دي چې اوفو دا خو زمری راغی او د زمري کار خو چیچل دي خوړل منډه کړې ده ونې ته ختلی دی عیار یې ورته په ځای پرېښی هغه چې کتلي چې دوست خو پرېښ وي او ته ورته یوازې شوې نو هغه داسې ځان مړی کړی دی او ساه یې راښکلې ده د زمري عادت دا دی چې مړی نه خوري ژوندی خوري نو چې ساه یې راښکلې او ځان یې مړ کړی زمری راغلی ګیر چاپېر داسې دی غوږونو کې ورته پوزه والې ده او تې تلی چې تلی دی نو د یار ورته د پاس نه وي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي هغه کوسه ډب چې پاس ته ختلی وی دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي وی دې زمري راته په غوږ کې ووي چې دوستان باشد کی گیرد دست دوست دوستان باشد کی گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی دیز مری را تا پا وکی ہوئی چی دوست هاگا دوستے چی دا مصیبت پا وقت کے دا بلا سنی سی داستا سنگا یارو چی پتا سخت رالنو دے در نوانی لو خطو زمونگ زمانہ سخت در باندې رالا پا ڈاگا با دی پریدی در نبتخت دوستی موستی ماما نشتا خپل مزدورائی دوستا سو گو رئی دیتا پوئیگی ناڑو اجیان را روان دی صاحب پا موٹر سیرے تڑلی پا موٹر سیرے تڑلی دی او موٹر ورپسی دی سے چل دے اجی صاحب را لکه خوراغه کنه کور دې د میردین جماعت شو سورای ولې کنه خوس پرون یو مولانا دی پلار راضی د حج ما ته وی چې داداجی مې راضی د حج نه او د جمعې په ورځ صدقه کول پکار دي اوس غریب سړی دی اوګه تګه د خدای نه هر څه صدقه به کوي بس دیګونه میګونه به پخو خلق براشي او به خوري یاره دسه غسراله کنه چې ما یو څو شرپته په خله وباس مالزه زرک شچ سکه کاوه تاسو سړی ته اجي د حج نه راغله دي نو دیګونه پاخه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حجۃ الوداع نه لاړو مدینه ته نو دیګونه پخ کړی هی خریم کور په دغه حج وران کچوران دیګونه پخ کړی بیا د شاخه تاخه ځامن راو غوخته چې راشي ورځي او خري پلانې حج نه راغله نو عزیزانو دا نوی عذابونه دي نوی پرون زموږ مرګري یو اجي تتل نو دلته یو بل دبلدین دی هغه ما مرګري تاواز کوي تعالی سیره جوړ کم اجي ته زو نو سکه د سره اجي ته روانه سیره ورته جوړ کم نو سیما قسم په خدای دې چې دا بوتونه د دې قوم را باندې بدلې بوتي را باندې بدلې کواده کې ګوري کپا اج ناراضي او ګوري بیا چې اج تزي او وی ګوري کپا مړی کې ګوري خدای په قهر عظیم اخته دا سوچ پکې نشته چې دا خدای مونږ سره کوي څه لګیا دی کم خدای چې په دارالخلافه کې او بلان دې تل تبوتلې او سل برمه لګیا دی او بن روزي او دا درته پته دی چې په اسلام آباد به څومره زوره چولې شوی او بده پاره دومره خو پوهیږي کنه او بلان دي زی هغه خدای دلتم کولی چې د تند نم هلاک کی نو دا الله را ورځ داسې حیران کون کاری چې عقل ورته حیران شي د پاکستان ټول قوت په اسلام آباد کې موجود دی والله بلان دی بوتل دوی دی روبا سي کنه دا وجه څه ده د دې وجه دا ده چې د خدای د قران او د پیغمبر د حدیث
دشمنیم په سر اغستې ده، ښه ورځ به نه ګورئ. ښځه د ملک سربرا کېدل دا د خدای او د خدای د قرآن دشمنی ده په سر باندې، ښه ورځ به نه ګورئ. مرګري وګوره خدای رسوا د زمانې کړه او ذلیل د زمانې کړه. عزیزانو عرض میں داو چې دا الله هر یو کار حیران کن دی، هر یو کار. الله په اصل کې الہونو د الہ معنا ده حیران کن، هر شي ته چې ګوره حیران بشي، عقل به دې کار نه کوي. اوس نوې یو عذاب در باندې بل را روان دی، هغې ته به هم عقل کار وکړي. دا انکم ټیکس در باندې یو را روان دی په دې بجټ کې. انکم ټیکس به داسې وي چې دا په سره کې چې چابړي لګولي دي دې له به هم د ټیکس انسپکټران ګرځي چې ماما نن دې څومره لوچې خرچې کړي دومره پکې ټیکس ورکا، نن دې څومره ټیپر خرڅ کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا، نن دې څومره بینډای خرڅې کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا. دا یو بل عذاب در باندې که خدای ته منظوري الله دې ډېر زر په خیر راوړي. دا بل در باندې را روان. تاسو خو پوهېږئ نه، او د خدای هر ورځ در باندې نوې نوې قهر نازلېږي، هر ورځ. تاسو خیال راغی؟ هر ورځ پوهېږئ نه په ځان. خپېمانه به کله شئ؟ خپېمانه به هغه شئ چې د سره مو به واوړي. فرعون چې لښکر وکړو په موسی علیه السلام پسې، موسی علیه السلام مخکې او فرعون ورپسې، چې د دریاب غاړې ته ورسېدو نو موسی علیه السلام ووایي چې یا الله اوس څه وکړم؟ نو الله ورته وایي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. ورځپې دریاب مې درته سیرې کړو، اووه لارې ورته په دریاب کې جوړې کړې، اووه لارې. بعض علما 12 لارې وایي. موسی سره د ملګرو پکې ور روان شو، دائیں بائیں بیا د اوبو دیوالونه دي او لاره کې روان، دریاب ودرېدو، لارې پکې جوړې شوې او دی روان شو. فرعون چې ورسېدو دریاب ته، ملګرو ورته ویل چې ورځه پې که نه، ته خو خدای ځان ته وایې که نه. دی پوه شو دلته چې غرقېږم، غیرت ونیو پې ورګډې شو. موسی علیه السلام سره د ملګرو ته ووتو او فرعون چې دی منځ ته شو، الله دریاب ته ویل چې وینیسه. دریاب راګیر کو، چې راګیر کو سره د قومه. موسی علیہ السلام ورته دریاب په غاړه ولاړ او تماشا کوله. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون میں سره د آل غرق کړو، وانتم تنظرون. او موسی سره د قومه تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وای، ورته کتم تماشم کوله چې ما راونیو، کتم. د خدای را نیولې بنده خلاصولې شي؟ خبره کوي چېرته څوک به مړ مړي که نه، که نور په خبره نه پوهېږي. او د هر سړي دا غوږونه مې ورسې پړسول، څوک مړه خو به مې که نه، اسپتال له به مو وړي، ډاکټرانو به م اپریشنې، دوایانې، پلانې، ډینګړې، دا خو کړي که نه، دا خو رننګ شی دی. ته ووایه په ایمان چې د ده څه وخت کې ځنکدن شي، ډاکټران ته ګیر چاپېر ولاړي که نه، ستنې ورته وایو کله څه چل کوي، کله څه چل کوي، کله څه چل کوي. لیکن چې الله را نیولې یو رخصتۍ یې، او ډاکټران یې بچ کولی شي بیا په دې خبره ښه پوه شوئ. نور نه، د خدای را نیولې بنده نشي بچ کولی. فرعون خدای را ونیو، نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې استا خدای منمه خو بچ مې کا. هغه ورته आवाज وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوي، دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري، اوس هیڅ نه. د ورخه تیرې اوبه په بیرته نه جاروزي، د ورخه تیرې اوبه په بیرته نه جاروزي، نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا. تیر ساعت په مثال مړی د لحد دی، مړي چا دي ژوندي کړي په جړه. تیر ساعت داسې لکه د لحد مړی، په لحد په مړي ته کروڑونه جړاګانې وکړ بیا را ژوندی کېږي. په تاسو باندې وخت تیر دی، اوس نه کېږي. اوس به هره ورځ د الله نوي نوي عذاب ته انتظار کوئ، او هره ورځ به د الله نوي نوي قهر ته انتظار کوئ. حکمران طبقه به در باندې الله داسې نه راولي چې هغه کار وکړي چې ستا سړی پې خوشحال شي. هره ورځ به نوي نوي غشي در کې منډي،
ابل ورځ نه را پسې مولیان ټلیفونونه کوي چې محرم کې په لوډ سپیکر باندې پابندي ولګي څه پابندي ولګي ویل وایي چې تقریر په لوډ سپیکر کې نه کوي مال ډېر ښه کار زه به اول بند کړم دغه خلکو ته څه تقریر وینه څه چلې په کار دی موږ څه کولی شو ځان له غریب سړی یم که زه اوس چل کولی شم چلې هغه چاته ووایه چې کوم خلک په ونډو عادت دي مونږ خو بوسو والا یو نو د الله قهر او عذاب چې دی هغې نه به سړی په امن کې نه مولا به نه طالب به نه پیر به نه میا به نه سید به نه هر سړی به په خپل خپل ځای کې راټینګ کړي اوس اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله دې قوم ته د یری او د لوګي لباس ورواغستلو نو لوګي خو یې که خیری د یری لباس څه جنگ اخبار لیکلیو چې 10 لکه تخریبکار پاکستان ترانه نه وته 10 لکه تخریبکار ای بس کوي تخریبکاری به کوي په دوی باندې اوس لړزان اله مناسب څه چل کوي ما وروړه خبره اوري سی ای ډی سپیشل برانچ انټيليجنس پولیس آرمی ملیشا بارڈر دا دومره محکمې صرف روټي خلاص دي چې زه به اوس تخریبکار درته لټوم او ګورم به دا محکمې څه کوي دا دغه له تکړه دی اوس هم هلته بار وګورئ ولاړ به یو به زما دا خبرې لیکي مونږ پسې ډیوې ګرځئ چې دیګر ملا چېرته پیور منډه کوي خو نه بار وګورئ هلته ولاړ به دا څه دپاره دې خوا وګورئ سی ای ډي او انټيليجنس د ملک څه ته وایي دې ته وایي په مکه معظمه کې ابراهه څه چل کړی فوج کشي کړې وه په کعبه باندې حکم یې کړی چې تاسو مکې ته مه ځئ حج ته دلته درته زه حج جوړوم دلته څنګه حج جوړې بس یو کوټه یې جوړه کړه وې دې نه تاویږئ را تاویږئ یو هلته څه دومره تکلیف کوئ چې مکې ته ځئ د مکې یو سړی راغلی وی چې ښه هغه کعبه چې زما خدای جوړه کړې ده د هغې مقابله ابراهه کوي نو هغه سړی د شپې و د مکې د شپې ورغلی دی او د ابراهه په کعبه کې غول کړي دي چې غولې کړي دي سار دربانچي چې راغی هغې ویل چې د ابراهه ته پته ولګېده چې زما په کعبه کې چا غول کړي سی ای ډي والا راوغوښته چې فورن سړی غواړم په 24 غنټو کې سړی را پیدا چې ده کړي 24 غنټو کې دلته ثابت سړی وخوړی شي او مړ شي انکوایري ده انټاروګیټ دی انټاروګیشن دی بیا مجسټریټ دی بیا شیشن دی بیا هڼ دی د خدای په عظیم قهر اخته یې په یو لیز مکه دی چې په کلي کې چا سره جګړه شي د دیوانی کیسونه وګورئ په 12 کاله کې یو کیس نه ختمي دا د کلو خلق خدای په قهر اخته یې که نه دا د خانانو نوابانو تالی سټو او د هغې ټټوانو خدای په قهر اخته یې 12 کاله یو لیز مکه باندې لبړی او د 12 کاله کې یو کیس نه ختمي دې ته دیوانی کیس وایي انګریزانو چې دا قانون جوړ کړی دیوانی نامه یې پې ځکه ایښې وه چې مسلمان قوم برانه خیر ونه ګوري که خیر دیوانه قوم بم پې د ښځو پرتوګ بم خرڅوئ او دا کیس به لړاوئ اس دستاد زمانے دوستاد څنګه دي پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زماغه یاران چې زه مړ شم ما له خو په قبر کې د ګلونو صادر یې وغوړئ لیکن وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد چې زه مړ شم هغې زما په سینه کاڼي کې خاورې را باندې راواچوي دغه هغه لا ښه خلک دی چې خاورې پې ور واچوي دا ستاسو غوړ زیړ دوستان چې جنازو له راشي که نه دوی دا چل کړي ما ته ښه وګورئ ستا د قبر په تا خاورې چولې کېږي د سپېږمو ته رومال نیولې هلکه داسې چل دی وایي دوړې راځي خدای دې کور وران کا ته خو زما یار وې نو زما د قبر د دوړو نه مست پرهیز کې داسې دي که نه دا غوړ غوړ چې راشي ستاسو جنازو له خوشحالېږئ خو پې ډېر یا چې سپېره مړ شي او ارباب والا راشي الله قربان ارباب صاحب هم راغلی کور دی د پلار هم وران دی
چې ارباب ته جنازې لراشي. تاسو پوه شئ؟ بیا د خاورو نم سپېږمې پټوي. نو عزیزانو عرض مې داو چې دوستی کم ځای ده، تعلق کم ځای دی، هیڅ نشته، ټول زبانی جمع خرج دی. مولانا روم نن 9.5 کاله مخکې ویلي، 9.5 کاله یارانې زمانہ مثل گل ینارا، یارانې زمانہ مثل گل ینارن، در باغ آشنایی بوئے وفا ندارد. وای د دې زمانه یاران داسې دي لکه د انارو باغ. انارو باغ له چې په موسم کې ورنوځي تک سره سره ګلونه نیولي، رنګ ډېر ښایسته وي، خو چې په ټول باغ کې وګرځي بوی به ترې در نه شي. که بوی کوي تاسو هغه یې ډېر غوړ زیړ به یې صاحب، اختر دې مبارک شو، ځان باندې سپریم ری کړي و، شکر دی دې اختر کې خو زه لږ بچ شوی وم. کېږي لار لنډوي، لار لنډوي، لار یو خو چې په لار رواني دا لاسونه ور جوړې تکړه یې ښه جوړې داسې به دې منجی را منجی. یو له مې هغه ورځ وی چې لار لنډوه خونه دې ورانه شه، وخت کم دی، کټه ګوته دې نیولې ده او منجی را منجی یم زه خضر علیه السلام یم. لار لنډوه، لار فضول وقت مه ضایع کوه، فضول مجلس مه کوه، اللہ اللہ کوا. ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر. یو ځل دی چې الله وې د دوړو جانو د نعمتونو نه بهتر. زړه عادت کوي، جبه عادت کوي، الله 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 الله. بلم لا سوکشته په دنیا او په آخرت کې پکار راتلو والا بل سوکشته دی وجنا. تب پورز د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې جبه چلند نکړې. کډېر چالاک د زمانه او د قیامت په ورځ به ستا ټوله چالاکي چې دا ختم شي. تب پورز د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې جبه چلند نکړې. حافظ نور پوسنو یارانو منازېګا. یارانو پورې مې ټکی وکړو، دا شعر خو ټول جمعات وایي. حافظ نور وای پوسنو یارانو منازېګا، پخله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نکړې، پخله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نکړې. که په قدر په قیمت برلی اسمانې، او صدر لغاری دی، لغاری ورته وایي که لاوری ورته وایي؟ صدر لغاری دی. دا چټ چا ایښی دی، دا چا کې ایښی دی؟ اوس ځان خو ښیې که نه چې لږ د یخوم که نه. دا ملک نور ټول ټیپر شو چې د بېنظیرې حج شوی دی که نه دی شوی. خدای دې کور وران که ستاسو حج کېږي، تاسو کېږي، تاسو راشئ چې څومره حاجیان راځي، حاجي په کم راځي که نه راځي. دا چټ کې لیکلي بېنظیرې حج شوی دی که نه دی شوی. او بېنظیرې حجونه سره څه کار دی؟ خو مفت چانټي نه وې خوړه وراله، تاسو حجونو سره څه کار دی؟ حج خو په ټول عمر کې یو حج فرض دی. دویم حج له چې ځې هغه پیسې غریبو له ورکول کې د 100,000 حجونو نه زیات ثواب دی. دا خو حج نه دی، دا خو سیل دی. چې دی که نه شي مانځنه پټ غوندې ما ته ځان رستو وښایه کړي بمبکوم دی. زه په دې خبرو پوهېږم. که په قدر په قیمت برلی اسمانې، لوی سړی سه وزیر اعظم دی، وزیر دی، صدر دی، پلان خود بینی مکر د خاورو بندیوالی. بادشاہ د زمانه تورو خاورو لاندې بیا یوازې پروتي که نه پروتي؟ پروتي که نه؟ بیچاره عاجز ور بشي تور تملا، که رستم غوندې د دهر پالوان یې. کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوزې، کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوزې، سو بسور په اس د عمر تیز روان یې. د اجل په نقارو بدی تا راج کا، که د درستی دنیا راج کوي سلطان یې. مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړه، مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړه، چې یخلی وی په سنا د رب ګویانې.
دا د خامه اندېښنه د کم دلیلا چې ازغي کرے پتما د ریحان یې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظ تب مل د کم کاروان یې قیامت کې چې حساب خلاص شي یو ډله بخي طرف ته جنت ته روانه شي بل بغس ته دوزخ ته روانه شي نو حافظ صاحب وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظ تب مل د کم کاروان یې اس پته نه لګي چې ګس طرف ته به دوزخیانو کې روانه مو کخي طرف ته به جنتیانو کې تاسو خپل انجام پته ده زما عزیزانو دا الله هر کار حیران کن دی عثمان چې ساوزی دغه بدن دی زما لاسونه وګوره خوځي سترګې خوځي شونډې خوځي جبه خوځي اوس تخته مې واچي پته مو نه لګي چې څه شی مانه ووتو چې زه به پې خوځېدم پوهېږئ پې تا نه څه ووته چې ته به پې خوځېدې دا حیران کن شی دی که نه دی دا الله نوې کرشمه وګوره په اسلام آباد کې اوبه قات کړي اوبه قات کړي اوس اسلام آباد غوندې ښار کې آرډر شوی دی چې چمنونو له اوبه مه ورکوئ او لام به یم په هفته کې یو ځل اوبه نشته د 100 کوو آرډر یې ورکړی دی او برمې لګیا دي چې څومره یې ونیو هومره اوبه لاندې ځي اوس تاسو وایئ په ایمان خبر هم دی ما خو تاسو ته وایي چې خبر ته ځکه نه یې چې یو سړی مړو په قبر کې د ملایکو تپوس وکړو ویل من ربک هغه ویل ویل من ربک پرېږده مړه څه رب رب کې یو قط مړی بني وګیا ما تاسو هغه خبر هم نه دا پته هغه خلقو ته لګي چې د چا عقل دماغ د سړو وي انسانی دماغ لري سوچ پکې وي فکر پکې وي نن سبا د لوی لوی خلقو سرونه چې دی هغه د کاڼي ور پورې تړلي دي نو تاسو به څه ګرموم یا ځان به څه ګرم عزیزانو دې عظیم قهر ته وګورئ چې اسلام آباد غوندې ځای کې الله وبخ کته بوتلی نشته وبه دا چا ویلي دي دا قرآن ویلي دي چې کم قوم د خدای نه سرکش او باغی شي کم قوم نو الله ور سره څه چلو کی اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله هغه قوم ته د لوږې او د یری لباس ور واغوندي نن ټول پاکستان ته د لوږې لباس ور اغوسته شوی آینده نور عذابونو ته تماشا کوي که خدای ته منظوري